أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا گمان دې کې یا کسان چې کافر دي انما نملي لهم چې بشکا مهلت ورکو مونږ دي ته خیر دا دې د پاره غوړه دې خیر دې انفسهم د پاره نفسونو دي دا دې چې الله مهلت ورکي عذاب په دنیا کې لانه راولي نو دې دا نه وایي چې دا زموږ د پاره غوړه دي انما نملي لهم الله تعالی فرمایي بشکا موږ مهلت ورکو دي ته ليزدادوا اسما د دې لپاره ليزدادوا چې زیات کی دي اسمن ګنا چې حجت په قائم شي ولهم عذاب مهین او دې لپاره عذاب دې ذلیل کون کې ما كان الله ليذر المؤمنين ند الله جل جلاله ليذر المؤمنين چې پریګ دي مؤمنانو لره على ما انتم عليه هغه حال باندې انتم عليه چې یې تاسو پاره باندې الله جل جلاله فرمایي چې مؤمنان زه د کافرو په شان ګډ وډ نه پریزم حتی یمیز الخبیث ذبر جدا کې الله تعالی هغه پلیت او چا کافر دی مینه طیبه د پاک نه چې هغه مسلمان دی وما كان الله او نه دی الله جل جلاله لیطلعکم چې خبر کی تاسو در علی الغیب په پټو خبرو باندې ولکن لیکن الله جل جلاله یجتبی ورکی من رسوله د پیغمبرانو خپلونه من هغه څوک چې شاو چې د الله خوښي فآمنوا بالله ورسوله ایمان وروړي په الله باندې او د الله په پیغمبرانو وین تؤمنو کچې تاسو ایمان وروړو کامل وتتقوا د الله نه ویریده فلکم اجر عظیم نستاو د پاره اجر لوی دی ولا يحسبن الذين او ګمان دي نه کوي هغه کسان يبخلون چې هغه شومتیا کوي بما تام الله فاغه مالون باندې چې ورکړي دي ته الله جل جلاله من فضل د فضل خپلنا هو خير لهم چې دا غوړه دي د پر بل هو شر لهم بلکې دا ډیر لوی خراب دی ډیر بد دی لهم د دې لپاره ان الله جل جلاله په چا باندې فضل کړي مالې ور کړي شومتیا دې نه کوي دا شومتیا د لپاره غوړه نه ده بلکې دا د لپاره لوی مصیبت دی فیطوقون نظر دا چې په غاړه کې به اچول شي دوی ته ما بخلو به هغه مال چې دی بخل کړی د پای باندې یوم القیامت پر ورځ د قیامت یعنی کم دلته کې مراد فرض زکات دی چې څوک زکات د خپل مال نه ور کوي او دی وی چې دا ځان لپاره فائدہ راټوم الله تعالی فرمایي دا شومتیا دی نه کوي دا پر ورځ د قیامت د لپاره په غاړه کې توق شي د اور زنجیرونه په غاړو کې ته جوړ شي اول حدیث کې راځي چې دا مال به د لپاره داسې شي چې یو اجدها مار او د سټ نه بتاو شي او د وخت کې به چی او ورته وایي انا مالک وکنزک دستاغه مالی ما دستاغه خزانه ما چې تا جمع کولم الله تعالی فرمای د دې انجام د دې لپاره ډیر بد دی ولله میراث السماوات والارض نو دا انسان سوچي دا ټول مال به ما سره یعنی دنیا کې وي او آخرت کې به وي او چې زه مړ شم نو به ما سره نه ولله د خاص د الله لپاره میراث السماوات میراث د اسمانونو او د ځمکې دا سبا الله ته پاتې کی والله تعالی بما تعملون باغ اعمال چې کوي تاسو خبير خبردار دی